شلو پته نه لګېده، وړې ګړې دا ټول وطن پته نه لګېده، ورله غرمنه ماسخوتن پته نه لګېده، ولاړ کوڅې ته به یو تن پته نه لګېده. سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې. د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه، د چا ګازره و د چا پکې مولې نښه وه، د یو پوجې و د بل پکې شکرې نښه وه، چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرې نښه وه. د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه، د چا ګازره و د چا پکې مولې نښه وه، د یو بوجې و د بل پکې شکرې نښه وه، چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرې نښه وه. د چا چنچڼه و د چا پکې پنجره نښه وه، او د مولا ډول و د اجړا به موسله نښه وه. څوک د ضلعو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو، څوک د جرنل څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو، دوه لکان به و نو شپږ به بوډاګان ولاړو، سلو وټونو ته به 200 کسان ولاړو. هلته یو کلي کې د یو کور نه 4 ولاړو، او 2 زامنو ورسره یې پلار او مور ولاړو. نو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وهلې، د مخالف سړي چغې د برباد وهلې، په جلوسونو کې چغې د فساد وهلې، چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وهلې. کلي په کلي چم په چم یې تنازه جوړه کړه، او په هر یو کور هره کوڅه کې یې فتنه جوړه کړه. دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي، چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي، چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي. دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي. مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي، او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کړي. او ښځې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده، دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده، د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده، او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده. چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي، نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا بچا کېږي. پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې، چې الیکشن لړوي ښه په جګړو باندې، ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې، او یو بل سم شین کي په کوتک